کتونکو ایوب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن چې څنګه دغه سلسله جاري ساتلې ده، الحمدلله د روژې د اولې نه واله تر دې وخته پورې هغه خلکه چې انتخایي مجبوره وي نو موږ یې ورکوو، خپل فریاد وکړي، خپل ځان وښیي، تپوسونه دې وکړو، موږ ورله هر څه ورکړو. دا یو زنانه ده په روژه کې راغلې وه او خپل یو معذوره بچی چې ذهني ټیک نو هغه یې ځان سره راوستی، هر څه مې ورله ورکړل. بیا به مسلسل چې کوم دی نو یوه زنانه راتله، اووه پیرې رانه سودا یې وړلې، اووه پیرې. او چې دا زنانه راله نو دوه ورځې مخکې هم تاسو یو ویډیو کتلی وي، تاسو وګورئ دې سره موازنه وکړئ. نو ما ورته چې بیا روزانه راځئ نو خیر د ګزاره کوه که نه، نو زه خو روژه کې یو پیره راغلی. نو ما ورته چې هغه زنانه راشي نو ما ته وایي چې زه حمیدالله مور یم، حمیدالله د دې بچی دی، زنانه څوک ده؟ د دې خور ده. اوس کتونکو مونږ خو د الله د رضا دپاره ورکړي دی، الله دې قبول کړي. هغه به ما له وي 400 ته هم راتله دا وایي. نو دا بیا نه ده راغلې، خو دا پوی وه، دا ځان سره یې لور هم راوستې ده، د دې 4 لوریانې دي او خور به یې راتله او هغې به سودا وړله. خو د دې او د هغې هېڅ فرق نشته، داسې ده که نه؟ برو ونیو که نه یو چند څه یې وي درته هغې یم؟ هغې ما ته ویلو چې زه تلومه او ما ورته ویل چې زه د حمید ما ته ویل چې د زوی د څه نوم دی؟ ما ورته ویل چې حمیدالله. او لکه زه ما په دغه بیا وړه که نه، دا خو زما کې ده، خو به زما د هغه حصه به هغې وړه که نه، اووه پیرې یې وړله. اووه پیرې یې وړه. نو زما غلطي خو نه وه که نه؟ ما خو یو پیره ستا معذوره زوی لیدلی او ما یې چې راځي نو انکار مې ورته نه دی کړی. اوس مې مرسته خو په چینچې کې مې واپس کړي نو هغې لاسته وړېدو، نو دې ته نه پوهېدو. په ګاډو کې د چینچې والا به دغلته ولاړ و چې ته به درته ووایي چینچې ورته مې واپس کړي. ښه دې هم درته ووایي، خبره مې پټه ونه ساتله چې ما سودا ستا په نوم روړې ده او د ستا د زوی نوم به مې اخېسته. ښه اووه پیرې سودا یا چې کله راغله ورته ویې ویل هغه چې ویسه دې وړي دي، هغه دې وړي دي، بس نور ختم شو. ووایه ورته. نو ما خو به تاله درکړم. نه خدای م خیرات قبول کړه، الله راسره ډېر ښه وکړه. ستا ګټه ورته نه ورسېده؟ د دې زما ګټه ورته دا ده که نه چې یو زوی مې دی بس هغه سره ناسته یم، به د شپې یوازې م لاسته یم، یو زوی مې دی او زه یم او د ورځې یو بل نه کار کوم. دغه معذوره چې کوم دی. ښه او دا دې یوه لور ده؟ دا مې لور نه، دوه لورې دي، واده دي. ښه د دې څه دغه دي 4 لوریانې دي؟ د دې 4 لوریانې دي. خاوند دی؟ خاوند یې شته، خو لکه بس کار کوي د وړو په ماشین کې دی، خو لکه کله شوي او کله نه شوي، نو دغه غریب یو زوی دا یو زوی یې پریشاني شته، 4 لوریانې دي. نو کتونکو د دې په نوم باندې د دې خور چې کومه ده نو اووه پیرې سودا وړلې. تاسو ته پته وي ستا خاوند څه کار کوي؟ زما خاوند ماشین تېلوړو، په دیاړی کار کوي. په دیاړی کار کوي. نو روړي نه څه د ورځې 2 سېره وړه ورکوي. 2 سېره وړه ورکوي، خو دې سره ته وایي چې نشه هم کوي. نشه کوي چې پیسې ورکړي. چا سره چې کار کوي هغه هم نشه کوي، دې به سره دې دواړه کوي. نو څه نه وي ستاسو؟ نه داسې خاص بس کور ته څه نه راوړي، د وړو نه علاوه. صحیح ده. دا وله مورې دا ته واله ښه اوس دا د 8م ځل ستا په نوم باندې دا سودا لاړله. ښه دا اوړه مو دا د غزې دا والې دا کتونکو دا اوړه چې کوم دي که نه خو تاسو وینئ نو دا په 200 روپۍ دې وخت کې بوره شوله. بیا دا غوړي چې کوم دي نو په 1.5 سل باندې مخکې وو، اوس په 4.5 دي. پرون مې یو کمنټس کته یو کس یاره خو 10 تروړه او 20 تروړې کیلو وړه ورکړې که نه. هلکه د خدای تعالی بنده ته چېرته ګیلاس کې چاړې اوبه ورکړي، زه خو چاله څه ورکړم که نه. ایوب خان شیرپو فاونډیشن خو چاله څه ورکړي، تاسو ورکړي دي. او الله پاک فیصلې په نیتونو کوي. الله پاک ډېره غټه مهرباني ده چې زما نه دا کار اخلي. د چارسده کې او په دې پښتونخوا کې به ډېرې انجیوګانې وي. په روژه کې زه ورکړه، ډېر ښه کار یې وکړو او ډېر ښه سوشل ورکران دي، ډېر ښه کار یې وکړو، ستاینه یې کوم، داد ورکوم، ډاډ ورکوم. ډېرو خلکو چې کوم دی مرستې وکړې، الله پاک سره تجارت وکړو، الله یې د هغې اجر ورکړي. ایوب خان شیرپو فاونډیشن د دومره لوی تنقید باوجود د تورونو د دې غټ دنګل کې چې کوم دی نو هغه لګیا دی او په هوا کې چې کوم دی نو بله ډیوړي او الله پاک پرې مهربانه دی، الله دې دا کار اخلي. نو دا د هر چا نه نشي اخیستی. نو موږ ته نور د دې خبرو پته ده، زه کمنټس ګورم هم نو نه په دغه اعتماد کوم، ولې چې زه همیشه یو خبره کوم چې معاملات به د الله سره ټیک ساتي. انسانانو سره نه دا ډېر ښه او ډېر زبردست دغې خبرو نه مې اوس بالکل اعتماد او بروسه او دا دې ته خو زه د سر توجه نه ورکوم، ولې چې الله پاک به زما نه د خپل عمل تپوس کوي، کردار به مې پاتې کېږي. نو د خبرو مقصد مې دا دی چې ځان له هسې
ایمان مه خواروئ، ځان مه ګناهګاروئ. چا سره روزګار نه وي شي د هغه باره کې خبرې مه کوئ او په خپله چاله ګیلاس کوبه نه شي ورکولی نو د بل ښه کار ته ښه کار ووایه، دا هم غورې ثواب دی. او خوني نو بیا سپرکې واچوه چې دړ هم ښه شي. نو دغه خو زما سره علاج نشته دی. بهرحال زه مطمئن یم د خپل ضمیر نو خپل رب ته. انشاءالله دا سلسله وه د هغې خلکو په مرسته او په ملاتړ باندې جاري ساتو کوم چې الله والا خلک دي او کوم چې یره د الله نه مازوسي او کوم چې دا وایي چې د دنیا نه تګ دی او د هر څه رانه پاتې دي او دا داسې په غریبو خلکو باندې ویشل دي. نو ډېره